بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور د یوې مسلې په باره کې پوښتنه کړې ده. مسله دا رقم ده، وایي د جنوبي سړي، یعنی هغه سړی چې پر هغه باندې غسل واجب وي او د تر اوسه غسل نه وي کړي، د سړي د خولې اوبه څښل څنګه دي؟ یعنی د پسخورده پاکه ده او که ناپاکه ده؟ که چیرې دا سړی په یو ګیلاس کې اوبه وڅښي او د هغه د خولې بقایا اوبه پاته سي، نو دغه اوبه دا څنګه دي؟ پاکې دي او که ناپاکې دي؟ په داسې حالت کې چې دا سړی جنوبي دی، پر ده باندې غسل واجب دی. اکثره خلک د د خولې اوبه مکروه بولي، نامناسبه یې بولي. د دې مسلې وضاحت پکار دی. د دې مسلې وضاحت دغه دی چې د جنوبي سړي چې کومه پسخورده ده، کومې د خولې اوبه دي، یعنی که جنوبي سړي داسې سړی دی چې پر هغه باندې غسل واجب دی، هغه جنوبي دی، د تر اوسه غسل نه دی کړی، لا ناپاکه دی، د په یو ګیلاس کې اوبه وڅښلې، د خولې څخه بقایا اوبه پاته سوې، یعنی نیمې اوبه د ګیلاس وڅښلې، نیمې اوبه په ګیلاس کې پاته سولې. یا د بل شي څخه اوبه وڅښلې، په بوتل کې اوبه وڅښلې، نیمې اوبه یې وڅښلې او نیمې اوبه په بوتل کې پاته سوې، دا د خولې چې کومې پاته اوبه دي، دې ته په پښتو کې پسخورده وایي، په عربي کې سور وایي. نو دا د جنوبي سړي د خولې پسخورده، د خولې اوبه دا مطلقاً پاک دي. په دې کې هیڅ کراهت او مکروهوالی نشته، ځکه چې دا چې کوم ناپاکوالی دی، دا د په بدن کې دی، یعنی دا ظاهري ناپاکوالی نشته د په بدن کې، بلکې دا حکمي ناپاکوالی دی. په دې سره د انسان خوله نه مرداریږي. زموږ اکثره خلک د جنوبي د خولې څه چې دی هغه کراهت لري، یعنی چې جنوبي سړی په یو شي کې خوله ووي، نو بیا عام خلک بیا هغه شی نه خوري، وایي دا سړی ناپاکه دی، اوس یې په دغه شي کې خوله ولیده، نو زه دغه شی نه خورم. حالانکه دا بالکل هیڅ نه کراهت لري، نه نجس دی او نه ناپاکه دی. د جنوبي سړي چې چیرې دی مسلمان وي، جنوبي وي، نو په دې صورت کې هم د خوله پاکه ده. که چیرې دی په بوتل کې اوبه وڅښي، په ګیلاس کې اوبه وڅښي، په یو پلیټ کې سالن وخوري، هغه د پاته چې کوم اوبه دي، د پاته چې کوم سالن دی، هغه مطلقاً پاک دی، هر چاته جایز دی، هر څوک یې خوړلی شي. فتاوا حکمت جلد نمبر 1 صفحه نمبر 2 کې دا مسله په تفصیل سره ذکر شوې ده چې د جنوبي سړي د خولې چې کوم پاته اوبه دي، چې کومه پسخورده ده، هغه پاک دي. او دغه رقم فتاوا حکمت کې لیکلي دي، د بل کتاب حواله یې ورکړې ده، فسور الادمی مطلقاً، یعنی د انسان چې کومه پسخورده ده، کومې د خولې اوبه دي، دا مطلقاً پاک دي. ولو جنوباً، که څه هم دا سړی جنوبي وي، یعنی پر ده باندې غسل واجب وي، بیا هم د خولې اوبه پاکې دي، د پسخورده پاکه ده. او کافرن، که څه هم دا سړی کافر وي، یعنی جنوبي خلا پر خپل ځای دی، که چیرې دی کافر هم وي، بیا هم د خولې چې کومه پسخورده ده، دا پاکه ده. طاهرن، دا مطلقاً پاکه ده، په دې کې هیڅ کراهت نشته، د دې څخه کراهت کول نه دی پکار.